اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ذکر اللہ عز وجل والتقرب الیہ الفصل الاول عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ و ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم. دا باب ذکر اللہ عز وجل والتقرب الیہ دا باب چھ دے پدے کے اغا احادیث را جمع شوی دی پکم احادیثو کے چی دا اللہ تعالی دا ذکر او دا یاد فضیلت بیان شوئے دے اور سرا دے احادیثو ندا سات بیتول مقصود دی چی دا اللہ تعالی ذکر او دا اللہ تعالی یاد چی دے نو دا اللہ تا دا نزدیکت واحد سبب دے و ذریعہ دا لہذا دا اللہ تعالی ذکر لتوجہ ورکی او اللہ تزان نزدے کے ذکر اللہ فرمائی وابتغوا الیہ الوسیلہ زان اللہ تا نزدے کے وسائلو گورے اللہ تا نزدے شے نو دا اللہ تعالی تا دا نزدے کتا پا وسائلو کی یو وسیلہ چی دا نواغا دا اللہ تعالی ذکر دے. ذکر بنیادی طور داغے فضائل بیانو خداغی نمخ کی چی یا پدې ذکر ټکی باندې پوه شو ذکر وی یادولو تا نو ذکر کله کله په خولې باندې سړی کوي یادول کوي الله د یادوي د الله صفات یادوي دغه شانې د الله تعالی د کلام تلاوت کوي د الله د کلام د تلاوت نه علاوه د هغې درس او تدریس کوي دا غي سره کم مسنون اذکار چې په مختلف اوقاتو کې دي مثلا جامع غندې بدلې څنګه به الله یادې ډوډۍ خوراک شروع کې نو څنګه به الله یادې مړې په قبر کې دی نو الله به څنګه یادې دغه شانې ودکېږي الله به څنګه یادې چې را پاسي الله به څنګه یادې دغه شان چې چرته ناشنا شیز ووینې الله به څنګه یادې مصیبت زده ویني الله بسنګ یادې دې ټولو ته د خولې ذکر وایي د خولې په دې ذکر کې ذکر تلاوت درس و تدریس مطالعه دا ټول ور پکې رالل او یو ته وایي په زړه باندې ذکر په زړه باندې ذکر دې ته وایي چې سړی الله داسې یادوي چې سوچ کوي چې یاره دا زمکه څنګه پیدا شو دا اسمان څنګه جوړ شو دا سپوږمۍ څنګه جوړه شوه جنت به څنګه وي جهنم به څنګه وي د جهنم نه به بچ کې څنګه سړی بچ شي جنت ته به څنګه سړی لاړ شي کم کم طریقې سړی ولټوي او په دې سوچ کې پروت وي دا سوچ او دا فکر چې دی دې تم ذکر وایي په زړه باندې د دې سره سره سړی سکار کوي او ناجایز ورته ښکاره شي او په دې زړه کې وایي چې یاره نیک ومه ځکه چې دا خو د الله تعالی حرام کړي دي یا یو کار کولو ته اراده وکړي او شوق یې چې ویې کمه خو یاره چې ګران دی که آسان دی بیا وایي مړه آسان دی سړی په دې سوچ کوي چې یاره که ګران دی او که آسان دی خو د الله حکم دی نو اوس کول غواړي دې سوچ ته هم ذکر وایي خو ذکر په زړه باندې ذکر په زړه باندې دغه شانې د قرآن الفاظ دي او په هغې باندې سړی سوچ کوي چې معنی بیدایي که دا به ټیک بدایي که دا به ښه ترجمه بیدایي که دا دې ته تحقیق ورته وایي دا هم د الله تعالی ذکر دی په زړه باندې او یو ته وایي په دې اندامونو باندې ذکر مثلا لاس ولګي او د جب نه پیسې راوباسي چاله ورکوي د زنانه لاس ولګي پخکړې ډوډۍ او هغه راوالي د بل کور کرای لیږي پخکړه انګولې یو راوالي د بل کور کرای لیږي دې ته څه وایي دې ته وایي په لاس باندې ذکر په سترګو باندې قرآن ته ګوري بیت الله ته ګوري مشرانو ته ګوري د دنیا فکر کوي په هغې ته ګوري دې ټولو ته د سترګو ذکر بیا ووایه په غوږونو باندې داسې ښې خبرې اورې دا د غوږونو ذکر شو
پخپو باندې اجتماع روانې درس قرآن روانې جمعات ته روانې دا د خپو ذکر په خېټه باندې ډوډۍ وراچې او ګوري چې یاره دا حلاله ده که حرامه ده جایز ده که ناجایز ده او حرامه یې هغه لرې کې وی نه خورم وږی خیمه خو چې حرامه ونه خورم او چې حلاله یې نو که وچې د اوبو سره خوړلي د مالګې سره خوړلي د پیاز سره خوړلي خو ویې خورې دا ستا د خېټې هم ذکر وکړو ځکه چې خېټه سترګې جاړي خو خېټه یې غواړي نو چې خېټه یې غواړي نو څه به وراچې نو حلال به وراچې په دې وجه د ذکر درې طریقې دي یو په خولې باندې الله الله کول ذکر کول یو په زړه باندې ذکر کول سوچ او تدبر او فکر کول یو په لاس او خپو په اندامونو باندې ذکر دی نو هغه د مختلفو اندامونو بیل بیل ذکر مو وایو دغه شانی جمعات ته سړی راشي تاسو اوس په جمعات کې ناسي په قطار کې په سب کې ناسي نو د مانځه سړی انتظار کوي او ځان له لګیا دی ذکر کوي سبحان الله الحمدلله یا تلاوت کوي قل هو وی فاتحه وی دا قوم راجم شي داسې یا چرته د جنازې کې تاسو وګرځم په دې علاقې کې الحمدلله دا یو رسم چلیدلې دی او الله دې هغه چاله ته بدلې ورکړي چا چې د آغاز کړی دی زما د یادو خو مولانا شمس الحق حنیف صاحب او مولانا هدایت الله صاحب په دې باندې ډېر زیاته خواري کړې ده نو الله دې هغې ټولو له اجرونه ورکړي نو دلته خو چې جنازه وشي نو دا جنازه سمه اجتماعي ډېر نو دلته چې کله مولوي صاحب تقریر شروع کړي ټول خلک کښېنېسته هلکه وایي چپ شه څوک خبرې هم کوي لکه چپ شه مولوي صاحب خبره کوي ډېر ځایونه موږ داسې ولیده چې هلته ورشې خصوصا نږدې دي علاقو کې چې ورشې چې مولوي صاحب تقریر کوي نو مولوي صاحب به خامخا په یوه پالټۍ کې خو به نو چې کم پالټۍ والی نه نو هغه لاړ شي هغه دی کې د خپل بل چا ته ودرېږي شړته 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 شړتا رېخېږي مطلب یې دی چې دا مړه خپلې پالټۍ طرف ته ځان له رابلل کوي نو ځان له هغه دی کې بحثونه کوي خو زموږ په دې علاقې کې الحمدلله دا یو رواج جوړ شوی الله دې قایم و دایم وساتي نو په جنازې کې هم تا ته د ناستې موقع میلو شي نو بیا مولوي صاحب لګیا تقریر کوي دا تقریر ته غوږې ښودل دا ځان له ذکر دی شبي جمعې له لاړې چېرته اجتماع له احیا علوم ته لاړې یا په خپل جومات کې د چېرته دغه شان خلک ناست دی نو دا څه شی دی دا ذکر دی او د ذکر دپاره د قوم را جمع کېدل دي نو بعضې ذکر سړی انفرادي کوي ځان له ناسي د شپې یا د ورځې او ځان له ذکر کوي الله الله یادوي او یو دی اجتماعي ذکر دی اجتماعي ذکر د صحابه کرامو مختلفې طریقې وي یوه طریقې دا وه چې دغه شیان دا هم اوس اجتماعي دی چې خلک غونډ ناست دي درس ته ناست دي دا هم یو ذکر دی خو کله کله داسې کار وشي چې یو تن تلاوت کولی شي خو دا نورې نه شي کولی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو به یو بل ته ویل لکه راځه چې یو ځای کینو چې لږ ایمان سیوا کړو نو یو به تلاوت شروع کړو نور به ورته غوږ ایښودی نو چې ویونکی سبق تلاوت کوي هغه هم ذکر شو او اورېدونکي ورته غوږ ایښودی دا هم ذکر شو کله به ملګرو داسې کار وکړو چې لږ ته ووایه لږ ته ووایه لږ ته ووایه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته وایي ته لږ تلاوت وکړه نو هغه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه تلاوت وکړم که تلاوت به راته ته کې هغه ویې نه ستا نه اورم د هغه نه واورېدو او چې هغه تلاوت شروع وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانې شوې او په آخر کې اورېدی نه شو ځکه چې ډېر زیات زغه پرې راغی نو ورته یې ویې بس که عبدالله ابن مسعود بس که بس 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 دغه دی پورې پورې دی نو دا د ذکر هغه مختلفو اندازونه دي او حضرت عمر رضی الله عنه بخپل بل مرګري ته یو ځل وی راځه لږ خدای راته رایاد کا راځه لږ الله راته رایاد کا نو الله په سره یادېږي راځه چې یو ځای کینو د الله صفات راته بیان کا نو الله به ما ته هم رایاد شي تا ته به هم رایاد شي دې ته وایي دې ټولو معاملاتو ته وایي ذکر نو دا اوس چې کوم حدیث لولو په دې حدیث کې حضرت ابو هریره ځان له یو حدیث نقل کړی ابو سعید رضی الله عنه ځان له یو حدیث نقل کړی د دواړو مضمون دا دی دا دواړه وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې لا یقعد قوم یذکرون الله نکینی یو قوم چې الله یادوي یعنی د الله د یاد دپاره په یو ځای کې کینی جماعت کې کینی هدیره کې کینی په بل ځای کې محفل کې کینی الا حفتهم الملائکه مگر پټی دوی لرا چاپیره کینی د دین الملائکه ملائکه مراشي چاپیره وسره کینی د ناس خلکو سره دویم وغشیتهم الرحمه او دا چې د الله ذکر ته کم خلق ناس دی نو د الله تعالی رحمت په دې باندې د پاسه صادر شي او د شي په خور شي او دریم ونزلت علیهم السکینه
او د الله د طرف نه په دې باندې سکینه او اطمینان را نازلېږي. سکینه پر را نازل شي. سکینه سکون نه د اطمینان ته وي. نو کله دا سکینه په دې معنی چې سړی یریږي او ایره ختم شي، او کله سړی داسې عادت شي چې اړول یې په نه راځي، نو د دواړو حالتونو ته سکون او اطمینان وي. نو نزلت علیهم السکینه، نازلیږي په دې باندې آرام. سید ابو العلا مودودی رحمت الله علیه جماعت اسلامی بانی وو. هغه د پیغمبر علیه السلام د ختم نبوت په سلسله کې یو کتاب ولیکو، او د هغه کتاب په وجه هغه ته پانسی واورول شو، او دای وته په دی وجه واورول چې تا ولې قیدیانانو ته کافرانو وي. نو پاغه چې د پانسی سزا وخته، نو پاغه وخت کې د موږ صدر صاحب ایوب خان صاحب، نو هغه ورته یو پیغام ولګو چې ورشه مافي دی وغواړي، بیا به نه کوي، بس پرې بېدو. نو هغې لاړل کسان او مولانا مودودي ته وویل چې ته مافي وغواړه. نو هغه مافي د چا نه غواړي؟ دا خو ما د الله خبرې کړي دي، د الله د خبرې ماف کولی شم. دا خو ما د نبي صلی الله علیه وسلم احادیث نقل کړي، ولې زه د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث منسوخ کولی شم؟ دا خو زما د وس خبره نه ده. نو ویل وجنې دی. نو ویل چې وجنې مې، نو د ژوند فیصلې چې دي نو دا ایوب خان نشي کولی، نه د ایوب خان جج صاحب کولی شي. د مرګ او د ژوند فیصلې چې په کوم ځای کې کېږي هغه ذات بره دی، هغه الله دی. چې هغه کله فیصله وکړي د ما د مرګ د ایوب خان نه چې د ټوله دنیا را جمع شي، ما نشي بچ کولی. او چې کله هغه فیصله وکړي د نه وجلو، نو بیا ایوب خان خو لا پرېږدوه چې امریکا را جمع شي ورسره هم ملګري شي، ما د دې دنیا نه نشي رخصتولی. نو چې د سړي سره دومره اختیار نه وي، د هغه نه د څه شي معافي غواړئ؟ د هغې چا نه معافي ولې نه غواړو چې هغه الله؟ نو ګوره دې ته وایي هغه اطمینان چې د سړي په زړه باندې نازل شي. نو نزلت علیهم السکینة، نازل شي په دې باندې اطمینان. وذکرهم الله فی من عنده، او دریم نمبر دا چې ذکرهم یاد کی دوی لره الله تعالی فی من د هغه چا په محفل کې عنده چې د الله خواته ناست دي. د الله خواته چې کوم ملائک ناست دي، الله تعالی د دې سړي تذکره التې وکړي. په پلاني جماعت کې هلکان ناست دي تلاوت کوي، په پلاني جماعت کې سړي ناست دي درس ته، په پلاني جماعت کې خلک ناست دي، په پلاني هدیره کې خلک ناست دي، مولوي صاحب ورته لګیا دی، نور ورته په قلاره ورته غوږ ایښو دی او سبق اوري. دا الله تعالی التې د ملایکو په مخ کې تذکره وکړي. دا یو دا چې ملائکو سره کینی. دلته چې موږ چېرته د پولیسو سچو خواله لاړ شو، پرون کابل پرون ما سره ملګري ناسو، پرونو غالبا چې ناسو، نو هغوی به کله ډي ایس پي صاحب یاداو، کله به سچو صاحب یاداو، کله به ایس پي صاحب یاداو، کله به پخوا ډي سي صاحب یاداو، چېرې د هغه څه ناسو دس چلو دس چلو. نو په دې موږ څونه خوشحالېږو. نو چې الله تعالی کم خلق په دنیا او آخرت دواړو باندې برګزیده او پسندیده ګرځولي، د هغې سره سړی په یو محفل کې ناست، دا څومره د عزت او د احترام خبره ده. لہذا ملائک د دې سره په دې محفل کې ناست، او دی پسې نه ځي، ملائک ورپسې دلته راځي. ډي سي صاحب له ملاقات له نه ځي، ډي سي صاحب پسې دلته راغی. ایس پي صاحب له ملاقات له نه ځي، هغه ورپسې دلته راغی. دا څونه لوی سعادت دی. نو حفتهم الملائکه، ملائک ورسره چاپېره کیني. وغشیتهم الرحمه، او په دې باندې رحمت راخور شي. ونزلت علیهم السکینة، او نازل شي په دې باندې آرام او اطمینان. وذکرهم الله فی من عنده، او الله تعالی د هغه چا سره شمار نو تذکره وکړي څوک چې د الله خواته دي. دغه شانې حضرت ابو هریره یوه قصه نقل کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند. فرمایي مونږ د مکې طرف ته په یو سفر باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روانو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې ځای روانو چې د هغې ځای نوم و جمدان، یو غر. او جمدان داسې غر دی چې جامد وی، وچ کلک ته چې سا ور پکې نه. نو په دغې جمدان یعنې په دغې وچ غر باندې روانو. دا د مدینې نه مکې طرف ته چې په لارې باندې ځي، یا مکې ته سړی ځي یا د مکې نه مدینې ته راځي. نو په هغه ځای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو. نو پکار ده چې سړی په لارې باندې الله یادوي. موږ چې په لارې روان شو، هلکه وایي څوک نشته چې په لارې باندې په چا پسې کیسټ کېږو، لګیا شو بیا په هغه پسې د بازاره پورې، او د بازار نه بیا د کوره پورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارې روان دی، ملګري ورسره دي. نو خلک په خپل ذکر کې په خپلو خبرو کې دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پې آواز وکړو، هلکه سیرو هذا جمدان، ځئ ځئ. خیال هم دی دا ګوره د جمدان غر دی، دلته انسانان نشته، چې انسانان نشته، دلته واښه نشته چې څاروي پکې راشي او خوراک پکې وکړي. نو د دې مطلب دا دی چې دلته د الله د ذکر موقع کمه میلاویږي. نو دا ځای په ذکر آباد کوي. نو سیرو هذا جمدان،
دا جمدان غر دی په دې باندې دی خو سبق المفردون هغه خلق الله ته ځان نږدې کو کم چې ځان لکړی دی ځان څنګه ځان لکړی دو کسه لګیا دي پچای کې شټي خو دي دو کسه الته لګیا دي پکې او یو تن بل لګیا دي اذان ل ذکر کوي لا اله الا الله سبحان الله الحمدلله سوره توبه شروع کړي سوره اخلاص شروع کړي سوره اذا جاء شروع کړي لګیا دي ذکر کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی سبق المفردون ګوره چا چې ځان د نور نه ځان لکړي هغه د نمخ کې شو مطلب ټول ذکر شروع کړي په دې غر باندې چې سباله د غر گواہی وکي په دې کې د ذکر موقع خلکو ته نه ملاويږي دا دې په ذکر باندې آباد کړي یو ملګری ورته وی چې د الله پیغمبر دا مفردون په من کې څوک دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی الذاکرون الله ذکرا کثیرا چې الله ډېر ډېر یادوي اقدن اغیزان لکزان ځان لکړی کنه د خبرونه ځان لکړی دی او د الله تعالی ذکر کوي نو تاسو هم ځان د نور خلقو د محفل نه ځان لکې او د الله ذکر شروع کړي نو په دې دا غرب هم د باندې سواله گواہی کوي عن ابي هريره د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت دی قال دی وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم یسیر روان فی طریق مکه د مکه په لار باندې یا مدینه ته روانو د مکه نه یا د مکه نه مدینه ته روانو په مرانو تیر شو علی جبل په یو غر یقال له جمدان چې دا غر نوم جمدانو فقالو پیغمبر علیہ السلام ملګرو ته وی سیرو زی حرکت کوي هذا جمدان دا غر ګوره جمدان دی دا د مدینه خواته چې کوم غر دی جمدان هغه غر دی او به پسې وی سبق المفردون چې چا ځان لکړه دی هغه در نمخ کی شو قالو ملګرو ورته وی مل مفردون کم کسان دي چې هغه ځان لکړه دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نو پیغمبر علیہ السلام ته وی الذاکرون الله کثیرا هغه کسان چې هغه الله یادوي والذاکرات او هغه خزي چې هغه الله یادوي هغه خزي او سړي در نمخ کې شو کم چې د الله تعالی په ذکر کې مشغول دي بیا حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام یو مثال ذکر کړي وی پیغمبر علیہ السلام د ذکر کوونکو او د نه کوونکو مثال بیانوي مثال وی کم سړی چې د الله ذکر کوي پیغمبر علیہ السلام دسی وي چې کم سړی د الله ذکر کوي او کم سړی د الله تعالی ذکر نه کوي د دواړو په منځ کې فرق دومره دی لکه یو سړی ژوندی دی یو سړی مړ دی چې د الله ذکر کوي نو ځان له دې خزانه جمع کوي نو دی ژوندی دی او چې دا کم سړی ذکر نه کوي نو وخت خو په تېرېږي اسم که دی ذکر کوي او که نه کوي مرګ ته خو د ده ټیمه قشن لنډېږي نو د مثال دی په شانتې د مړي نه والذي یشکر ربه مثال د هغې سړي چې هغه یادوي خپل رب والذي لا یشکر او کوم سړی الله نه یادوي مثل الحي والمیت مثال د هغې چا دی چې هم ژوندی دی او والمیت او مړ دی نو دا چې کومه ښځه د هغه کټوۍ ته ناست د کټوۍ په یو ځان له ذکر کوي نو شمارلو ته ضرورت نشته قل هو وایا سوره فاتحه وایا کم سورتونه درته په یاد هغه وایا د دې فیصل آباد نه یو د اسلام آباد دی که فیصل آباد نه یو ډرایور دی هغه کراچۍ ته گاډی چلی امخ کورده کې په اخبار کې یو بیان راغله بس چلی نو په 24 غنټو کې هغه کراچۍ ته رسی کم دی نه نو یو سړي د هغه قصه کوله وای ما کراچۍ ته ورسېدو د ډرایور خبرې نه کولې چې بیرته راورسېدو زه بیا بل ورته مې وسه بیا دقې ګاډي والا سره راغلم وایي بیا یې خبرې نه کولې وایي چې فیصل آباد کې مې دې تپوس وکړو چې یاره ته خفه نه شې خو ما په دې پوه کړه تر دې موږ سره دا خبرې ولې نه کوې ډرایوران خو بس کیسټ ولګوي او دا ګړنګی خیږي هغه له خو خوب وی هغه ورته وایي چې یسې به ته زما نه څه تپوسونه کوې بس خو زما ځان له اوراد دي اذکار دي هغه کوم وایي ما ورته وایي چې ته څه ذکر کوې وایي ما ته یې وایي زه د قرآن حافظ یم چې د دې طرف روان شمه نو چې کراچۍ ته رسم 15 سپارې مې ویلې او چې دغې طرف نه را روان یم چې بیرته راځم بیرته را رسم 15 سپارې مې تلاوت کړی نو دا د ډرایور نه تاسو تمه کولی شي هغه سړی دغه کوي دغه شانې کور کې زنانه دي تنور ته ولاړه ده ډوډۍ ته ولاړه ده دغه شانې یو سړی دی ځان له په پټي کې لګیا دی مزدوري کوي په پردی مزدوري کوي 1500 روپۍ باندې لګیا دی مزدوري کوي او ورسره سبحان الله الحمدلله وایي موږ به د بلمبټ رتلونو د بلمبټ د پوجان نوي دا ګرونه جوړ کړه ډنګ ډنګ وپکړی راو موږ به چې سکول تللو هغې به نغاره واله نغارې سره به داسې و چې د سړي د خپې به اوس قصدن برابرې دی داسې نو که سړی به وروم روان نو تیز به شو ځکه دا ډنګ سره به بیا خپل سړي نه ګډوډه کېده دې پوجانو ته چې هغه کې دا دې لپاره کوي چې د خپو سره برابري
نو په دې لارې چې وڅوک روان و هغې له به هم خوند ورکوي سره شپه به ورسره برابرې ده. نو په دې بنیاد باندې د هرې ګنټۍ وهلو سره، د هر جبل راچیلو سره، د هر ماتوړ وهلو سره، د دغې سره د هر څټکي وهلو سره الله الله کېږي، سبحان الله الحمدلله ویلی کېږي، که نورې سم نه خپل ذکر پکې کېږي. نو والذي یذکر ربه مثل الذي یذکر ربه، مثال د هغې سړي چې خپل رب یادوي، والذي او مثال د هغې سړي لا یذکرو چې نه یادوي رب مثل الحي والمیت، مثال د ژوندي او د مړي دی. دا زمونږ او ستاسو د روزمره معمول دی چې زمونږ په خولې باندې یا خیري او یا چې کوم دی کنځلې راځي. نو چې خیرو د کنځلو نه علاوه نه زمونږ د نارینه او نه د زنانه بل څه شی په خولې باندې نه. پرون یو مور یو زوی ته اواز کوي، وایي که دا کار دی وکړو نو که ته زما نه په دې دنیا ژوندی وګرځېدې زه به د سره داسې داسې وکړم. نو تاله دا اختیار چا درکړی چې ژوندی به ګرځي؟ دې په دې ورته ووایي الله دې نیک عمله کا، الله تعالی دې د قرآن حافظ کا، سمیږي نه ستا په شان خلک چې دي نو هغه دي چې قرآن حافظان شو، د علم عالمان شو، غازیان شو، خدمتګاران شو، ته چې کوم نو په کار دی چې هغې ته داسې ښې خبرې ورته وکړي. موږ ورته څه وایو که ته زما نه ژوندی وګرځېدې بیا به ګورو. یا ورته وایي الله دې د ټریکټر لاندې راوله، الله دې د بس لاندې راوله. یو ځل مخکې دور کې یو زمونږ یو رشته دار و نو هغې خپل زوی ته خیرې کولې، ویل خدای دې نوڼۍ نوڼۍ راولي دی که، نوڼۍ نوڼۍ راولي دی که. نه ګوره دا زمونږ د میندو خیرې دي او دعاګانې دي او پلاران بس کنځلې دي. نو الله تعالی دې زمونږ د نارینه او د زنانه د ټولو اصلاح وکړي. الله تعالی دې زمونږ ژبه، زمونږ زړه، زمونږ